السلام علیکم. او دا ډېره امپورټنت خبره ده. خامخا یې هم در سره شیر کړو چې ټول مسلمانانو ته پته ولګي. ډېره امپورټنت خبره دا ویډیو سکیپ کوئ خامخا یې وګورئ. نن سبا د اے آی دور دی. ټول پښتانه ته پته لګي، ټول مسلمانانو ته چې دا په ذهن کې در نه ولئ چې دا خو مونږ ته یو قسم ځان داسې ښکاره کوي چې ما ته پته لګي، بل چا ته پته نه لګي. د اے آی دور دی. په دې کې سپیشل ریکویسټ کوم چې اوس د وادي دره چې کوم حالات روان دي، هغې دپاره سپیشل چې کوم خلک هغې دپاره ځي، که هغه د پي ټي ایم ملګري دي، که هغه کم ګروپ دی، که هغه د دنیا د سایډ نه کوم هم خدمتګار خلک دي، یعنې خدمت کوي د دې وادي د دې خلکو چې کوم خدمت کوي، هغې دپاره یو ریکویسټ کوم چې هغه چونکې په نن سبا د سوشل میډیا دور ده چې څوک هم په سوشل میډیا دغه قسم حالات شیر کوي ډېر مزه کوي، ډېر خوند کوي چې زمونږ د پښتانو اواز د دنیا کونج کونج ته ورسېږي. او په دې کې ډېر امپورټنت خبره ده، خامخا یې در سره شیر کړو چې د اے آی دور دی. څوک په دې دوکانه شي چې تا نه نمبر وغواړي، تا نه څه وغواړي، هغې ته به وایي چې دا خو مړه د دې رضاکارانه طور باندې چې کوم د خلکو خدمت کوي، هغې سره چونکې د اے آی دور دی بلکل به داسې درته مخامخ شي، داسې ویډیو به درته پلی کړي چې ته به وایې چې دا خو بلکل دلته کې سچویشن داسې روان دي. نو زما یو ریکویسټ دغه دی، په اینډ باندې به زه دا ووایم چې خامخا تاسو چې کم پیسې لګوئ، کومې پیسې تاسو هغې دپاره وقف کوئ لګوئ، چې داسې نه وي چې هغه پیسې ضایع لاړې نه شي. څوک داسې نه وي چې ګیمینګ پکې وکړي. نو ریکویسټ دغه دی چې تاسو پیسې چاته هم لګئ د دې خلکو د خدمت دپاره، نو هغې دپاره پکار دی چې تا اول یو شي تحقیق وکړې چې هلته کې بلکل حالات داسې روان دي. حالات روان دي، د دې زه نه درته وایم، بلکې زه درته وایم چې د اے آی دور دی، هلته کې به یې داسې حالات درته جوړ کړي وي چې حالات ډېر سخت دي. دلته کې ما ته پیسې راولګه، زه خو د دې مقصد شو د دې رضاکارانه طور باندې چې کوم خلک چار کوي د دې ارګنایزیشن سره، یا الان کې داسې به وي نه، په اے آی باندې به بلکل داسې ویډیو درته ښکاره کړي ته به وایي چې بلکل دا خو رضاکارانه طور باندې هلته کې مدد کوي. نو دغه ریکویسټ خامخا یې سره شیر کړو چې ټول پښتانو ته پته ولګي.